فحشي خورونکو اے زما خويندو میندو اے زما رونو په سوشل میډیا باندې زما आवाज اوري د الله په ذات مې د قسم وي دا ستا چې کوم دا مستینی دي کنه دا مستینی به ختم شي دا ستا چې کوم خایس ته دا خایس به ختم شي دا ستا چې کوم طاقت ته دا به ختم شي دا تا کې چې کوم ټیلنټونه دي आवाज دي خسته دي چهره دي خسته دا ها نور داسي دا هر څه وخت سره ختميږي انسان چې زړیږي کنه دا هر څه زی دا هر څه خایس تمزي خسته आवाज دی غمزي بازی غاني بجاني وي باغي سره پیسې ګټي بازی دانسونه کوي ها دا دمي دا زما محترم زمون خويندې میندې دي کوم او تاسو ته په هغه نظر وګورئ اوس په چوک او بازار کې اے پختونه ته ځان ته ډېر غیرتي وې کله زستا غیرت ته حیران ستا خور او مور بازار نه رواني کور طرف ته سبزي اخستي او یو زیږي چې کوم دې ته ولاړی او ستا یو دوست زما محترم ستا خور ته ګوري داسې لاندې باندې برداشت به کی ستا مور ته ګوري برداشت به کی نشم برداشت کو ته څنګه د بل خور مور ته ګوري بیا ته څنګه د بل خور او د مور شونډې چې کوم دې په خپلو شیرونو کې ستایي د هغې د مخ سرخي ستایي د هغې سترګې ستایي د هغې بدن په خپلو اشعارو کې بې پګانو بجانو کې نو دې ته غیرتیان ویلی کېږي دې ته غیرت وایي دې ته د سره دا غټ دلتوب او بړواتوب دی زما محترم څه وایي یاره ما له الله پاک داسې ټیلنټ راکړی زه اشعار لیکم دا غټ دلتوب دی دا نه پوهېږي د ده په عقل پرده ده چې زه د بل خور لور ته ګورم زما لور خور به په اول سر کې شکار کېږي دا یاد ساته دا حق سچ خبرې دي د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو تابعي مسلمان دی ټوله زندگی په ګانه بجانه کې او زما محترمو په الله ولا ښایست هم ورکړی اواز هم الله ورکړی ټوله زندگی اواز هم د الله په نافرمانۍ کې ختم کو ښایست هم د الله په نافرمانۍ کې ختم کو نو تاسو نه تپوس کوم دا ښایست موږ له چا راکړی د اوازونه چا راکړي دا عمر چا راکړی دا موږ ته ګرځېدل چا وښودل دا موږ ته خبرې چا وښودې دا موږ له عزت څوک راکوي دا موږ له رزق څوک راکوي دا موږ له دا ښځه چا راکړه دا موږ له دا بچي چا راکړي دا دنیا د چا ده دا ځمکې اسمانونه د چا دي بارانونه څوک وري دا د ځمکې نه پل پلور مختلف زما محترمو سبزیانې څوک راخېجوي دا ځناور د چا دي په دې قبضه او تصرف د چا دي د انسانان د چا دي دا جنات د چا دي د انبیا چا پیدا کړي دا تابعین چا پیدا کړي دا تبع تابعین چا پیدا کړي موتا چا پیدا کړي زما او ستا مور پلار چا پیدا کړي زما او ستا یو نیکه چا پیدا کړي هغه خلک یو لوی زما محترمو داستان دی چې زما او ستا نه مخکې دنیا ته راغله ولاړه او لاړه د الله په ذات مې د قسم وي راغله لاړه خاورو کې پراته دي د هغې نن څوک اډوله پاڼه لاړی چې یاره داسې یو بهادر او داسې یو مشهور او داسې یو بریتور او داسې یو مالدار او لاړه عمل پیشه او هغې پیشه موږ نن ژوندي یو نن زموږ دور دی نن زموږ دور پوه موږ به څه کوو ها دم ټوله زندگی د الله په نافرمانۍ کې ښایست لاړو اواز هم لاړو نو بیا څه کوي رو 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 تنګ دستي پې راغله ښځې خو مخکې نه مړه وه او بچي ونه ښځې مخکې نه مړه وه او بچي ونه زما محترمو نو چې کوم جان پهچان والا کسانو هغې پسې بتلو راتلو که نه لکه د ډمتوب د زمانې چې کوم یاران دوستانو هغې له به حجرو ته تلو راتلو بس هغې نه به یې لږ ډېر پیسې حاصلولې او خپل لینډ به پرې روان کړی و بهرحال وایي کله کله خیر دی خو عادت مه جوړوه وایي دا کله کله خیر دی خو عادت مه جوړوه زه اوس حاجي صاحب پسې بار بار را روان یم کرامت صاحب پسې بار نو کرامت صاحب هم اخره کې تنګ شي هلک او الله څه وایي الله څه وایي کله کله نه روزانه راځه عادت جوړ که سبحان الله الله وایي کله کله نه روزانه راځه عادت جوړ که زما په دسترخوان باندې زه خپل دشمن هم محرومه کوم نه راشه دا خپل تندی دې ما ته ولګوه دوه رکاته چې کوم دی نفل لمونځ وکړو د دې سترګو نه دو زما محترم اوښکې توی کړه بیا وګوره چې زه درله زندګي ښایسته کوم که نه موږ له الله پسې ذلیل او رسوا خوله مو ورته چینګه وینګه نیولي او دا خیرماران په دې لارو کوڅو کې او زما محترمو په چوک او بازار او په دوکانونو ګرځي د مخلوق ته څومره چغې وایي دومره چغه که موږ الله ته وویله او زما محترمو دومره جړا فریاد او دومره زاري منت موږ الله ته وکړو په ایمان ووایې د باچاهۍ تخت به راته حواله کړي که نه د باچاهانو تاج به راته په سر کړي که نه خو هغه الله ته موږ الله پېژنو نو دا نوجوان هغه خلکو هم زما محترمو دا دغه کو رخصت کو چې نور مه راځه صحیح شو که نه موږ مشران غوسه کېږي نور مه راځه بس هلته هم نه ځي نور هم څوک زما محترمو څه پیسې میسې نه ورکوي رزق نه ورکوي او الله هم خفه دی الله هم خفه دی نو بس دا غریب ناست دی داسې او ځان سره جاړي خپېمانتیا په آخري عمر باندې دغه خپېمانتیا اظهار کوي هی کریم الله
زه ستا ته چې کوم دی لاس اوچتوم په دې کې ما ته ځان بدې ښکاري ځکه چې تا کوم ځواني را کړې وه کوم ښایست دې را کړی و کوم اواز دې را کړی و نو دا خو ډېره غټه بې وفایي ده چې کله اواز و ښایست و هغه ټایم تا ته زه یاد نه وم نن چې ښایست لاړو بوډا شوې اواز لاړو بې اوازه شوې ټیلنټونه دې ختم شو نو اوس درته زه را یاد شو خو ای الله زما خو ستا د در نه بغیر بل در نشته ای الله بل څوک ستا نه بغیر زما کارساز نشته زما حاجت روا نشته زما مشکل کشا نشته ای الله ته خو او یا میندو نه د خپلو بندګانو سره زیاته مینه کوي که نه کوي کوي که نه کوي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك الله پاک وی کنا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك زمکه نه اے نوجوانا اے ټیک ټاکرو اے فاحشو اے د مور او پلار نافرمانو اے د ګناونو په دلدل کې غورځېدلو نوجوانانو خلکو ووري ووري الله وی د زمکه نه اسمانه پورې ټوله خلا د ګنا نه ډکا کا ثم استغفرتني بیا وایا اے الله ما معاف کا غفرت لك زبر ته ټول ګناونه معاف کا دومره کریم الله دې زمون دومره او څنګه داسې معاف کوي نه لکه ماشوم په پاڼه باندې لیکلو کی او ربړ راوالي او باغی سره هغه میټاو کی او که خیال هم کړی بیا هم ښکاري هغه لیکل بیا هم ښکاري لګ لګ الله پاک په ربړ نه میټاوي الله پاک پورا هغه پاڼه وشتي چې د سره ګناه کړی نه ده د سره ګناه کړی نه ده د سره زنا کړی نه ده د سره چې کم دی د مور او پلار توبه ویستله بس ختم دومره کریم الله دې زمون دومره رحیم زما محترمو راغې جنت البقیع مقبرې ته چې هلته زما محترمو ناست دی جاړي جاړي خپې ماته اظهار کوي الله الله د دنیا خلکو خو زه پرېښوستم الله هغه نوجوانان هغه خلک چې ما ته به ګفټونه کول ما باندې به پیسې شیندي او سسو ستا په نافرمانۍ کې خلکو ما له سات را کړو نن چې زما هر څه لاړو ښایست لاړو اواز لاړو دنیا خلکو پرېښوستم ای الله ای الله ما معاف کړه زه نه پوه شوم په دې کې سترګې ورغې چې سترګې ورغې او زما محترمو لږ خوب کولو نه بعد چې کله را پاسېدو اوس یو هستي را روانه ده او په سر باندې ډېر خوراک پروت دی په سر باندې ډېر خوراک پروت دی هغه هستي څوک وه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را روان دی داسې چې کله راغی زما محترمو دا دلته نه په لړزان شو لکه دا بدعمله خلک چې داسې بیا یعنی اسلامي نظام هم اسلامي نظام هم یو بیا داسې شرابي او فاسق او فاجر دا یو طالب وګوري که نه نو به بیا داسې رچېږي چې هلکه طالب را روان دی هلکه ملا را روان دی حکومت هم د ډنډه ورسره ده او دلته را باندې راږدي نو دغه نوجوان چې کله وکتل چې امیر المؤمنین عمر رضی الله په لړزان دی عمر رضی الله عنه داسې مخکې لاړو چې مخکې لاړو واپس پر یوس راغی چې پر یوس راغی لکه ده ته پته وه چې زما غونته کې خلک چې عمر رضی الله عنه وګوري که نه راږدي پې که نه چې دغه ټوله زندګي زما د رب په نافرمانۍ کې تېره کړه زما غونته کې سړي باندې ډایرکټ راږدي را باندې کوي نو دا یېرېدو چې ځان یې غلی کړی چې عمر رضی الله عنه که هغه مخکې لاړ واپس پر یوس راغی نو دا نور هم په لړزان شو چې سړی واپس پر یوس راپسې راغی زما محترمو د سر نه ټول خوراک راکوز کو او د دې مخې ته یې کېښوستو ورته وایي نوجوانه زه ستړی ستومانو او قیلوله مې د غرمې ټایم کې خلک قیلوله کوي ایسېد نو داسې قیلوله مې کوله او په خوب کې د الله د طرف نه راته اعلان وشو ای عمر رضی الله عنه لاړ شه په پلانکۍ مقبره کې ټول به سبحان الله اوچت اواز سره وایي په پلانکۍ مقبره کې زما یو دوست وږی دی د هغې لپاره د روټۍ انتظام برابر کړه الله اکبر ټوله زندګي ای نوجوانانو هغه ښایسته الله هغه مهربان الله په یو توبې سره ستا د ټول عمر بډای چې چړې اواز دې نشته ښایست دې نشته بیا دې قبلوي نو هغه الله طرف ته راتلل پکار دي که نه پکار دي که نه هغې سره محبت پکار دی وی را پاسېدو سره ښځې ته مې وویلې چې الله شابه کور کې څه تیاري راکړه د الله دوست دی وږی دی او زما محترمو وی دا خوراک چې کوم دی ما په لاسونو کې م راوړی شو وی په سر مې راوړو چې د الله دوست دی که نه د الله دوست دی ځکه مې په سر دلې په سر ما محترمو هغه سپین ږیرې د الله دې مینې ته ګوري د الله دې محبت ته ګوري ما ټوله زندګي د الله په نافرمانۍ کې تېره کړه او الله څومره یو معزز شخصیت عمر فاروق 22 لاک مربع میل باندې حکمران داسې هستي زما دپاره راولېږه او هغې خوراک په خپل سر باندې چې د الله دوست او الله ما ته خپل دوست وي زما محترمو یو چغې وواله مقه ځای کې تیسه ووته انا لله و انا الیه راجعون هغه الله سره صلح وکړو کوم طرف ته روانې دغه الله سره صلح وکړئ بیا وګورئ